والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. منگو تاسو مختلف موضوع باندې مختلف ځایونو کې داسې دینی اجتماعات او دینی غونډو کې شرکت کوو. الله دې نور مسلمانان له هم چې څوک شرکت نه کوي توفیق ورکړي. دا ځان لا غنیمت ګڼل پکار دي. په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دي چې الله مونږ لا داسې مقرر کړه چې مونږ ته د الله د کتاب خبرې کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات مبارکه او خبرې کېږي. ځکه انسان پیدایشي طور الله په دې کې یو صلاحیت د خپل ذات د معرفت خو یې دی چې هغې ته فطرت اسلام وایي. و د دین علاوه چې کوم احکام شرعیه دي، انسان د کمی خبرې د کولو د نه کولو پابندۍ دي بله، نو هغه په اورېدو سره په لیدو سره او په هغې باندې په سوچ کولو سره حاصلېږي. العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، علم په زده کړه باندې حاصلېږي. پویه د دین طلب د پوی غواړي چې د طلب د پوی د دین وشي او پوی د دین حاصل شي. د دین پوی نه عمل بس وشي، عمل ونه شي. انسان ایمان بغیر د عمل نه نیمګړی دی. ایمان شته خو کامل ایمان چې دی، کامل نجات والا ایمان هغه الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان سره سره الله عمل صالح ذکر کوي چې دا عمل صالح ور سره دی، دا کامل نجات والا ایمان دی. وس دا عمل صالح با کله صالح جوړیږي؟ نو دا به صالح ول جوړیږي چې کومه طریقه نبی علیہ السلام د ژوند لپاره مونږ ته پرېښې ده، په هغه طریقه ژوند اختیار کړلی شي، دې ته به وایي عمل صالح. که په هغه طریقه ژوند اختیار نه کړلی شي، دا عمل صالح نه دی. نو د دې عمل صالح د اختیارولو لپاره مخکې د دې علم پکار دی، د دې پویه پکار ده. د علم لپاره الله موږ له سترګې راکړي دي وګوره، غوږونه راکړي دي واوره، عقل فکر یې راکړی دی، سوچ او فکر وکړه په دې کې. نو زمونږ نن سبا موږ ګورو سترګې څه کې استعمالېږي، غوږونه څه کې استعمالېږي، سوچ فکر څه کې استعمالېږي. زمونږ د زندګۍ صلاحیتونه ټول څه کې استعمالېږي. هغه سره موږ ځان پېژنو. لږ په دې خپله زندګۍ دا فکر کول غواړي او دې مجلسونو کې دا فکر ملوي. علم په تقریرونو نه زده کېږي. ولې چې یو سړی وایي زه به تقریرونه اورم او وعظونه به اورم او زه به علم زده کړم، نه، دا د علم د زده کړې لپاره یو ترغیب دی، یو ذریعه ده. علم ته به بیا ځان فارغی، بلکې عالمان لیکي کله چې ځان ته پوره حواله نه کړي علم دپاره، نو علم ته حصه لږ هم نشي حاصلولی. کله چې تا ورته ځان پوره حواله کړو، نو د علم به څه حاصل کړي، پوره فراغت د دې لپاره پکار دی.
دا خبره دو قسمه خلقو دپاره کومه یو طالب علمان دي هغې له پکار ده چې هغې پوره ځان دې کار ته فارغ کړي یو د هغې پسماندګان دي رشته دار پلار دی رور دی نور څه رشته دار دي چې د دوی د علم انحصار د هغې باندې دی هغې له پکار ده چې د خپل کشران دې کار ته فارغ کړي دا خوشي کې دې کار ته چې دې سره بل کار د دنیا کار هغه نه تړي ورسره چې هم به دا کوي هم به دا کوي نه به دغه شي نه به دا شي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ټول صحابو کې لوی عالم دی د نبی علیہ السلام د احادیث ډېر جمع کوونکی دی ولی ډېر حدیث جمع کړي دي دوه وجې هغه ذکر کړي د ډېرو احادیثو د جمع کولو د نبی علیہ السلام د علومو د ډېر حفاظت کولو دوه وجې ذکر کړي یوه وجه هغه باطنی ده روحاني ده ذهانت او حافظه هغه وی یو پیر نبی علیہ السلام وی چې څوک صادر وغواړي بیا یې راغونکي ځان سره ونیسي ابو هريره وی ما دا کار نبی علیہ السلام په پسې وی ما ځان سره ونیو د هغې نه پس ما نه پسې یېرېده نه دا یو خبره ده کمال چې صدقی چې هغه یېرېږي نه آفت العلم النسیان د علم آفت چې دی مصیبت چې دی دا خو هیر نو د هیرو علاج وشو چې بس ساوره یادېږي اوس بعضې سړي کې دا صلاحیت شته خو د اورېدو موقع پکار ده د زده کړې موقع پکار ده نو هغه وایي زما د زده کړې د موقع حال دا و چې څه خلک مؤمنان مهاجرین هغو تجارت پیشه خلک و دا به تجارتونه کول څه ټیم به علم زده کوه څه ټیم به دا دغه گزران د ژوند لپاره تجارت یو ذریعه وه څه ملګري مسلمانان انصارو هغه زمیندار خلک وو ځان له د پټو زمینداري او بابونه به یې کول زما نه تجارت او نه زمینداره وه بس زما د دې سره صرف کار و چې وخت څه وکړم ګزاره پرې وشي او هغه ګزاره څومره ده څومره ګزاره ده وایي لاره کې وه کېناستم صحابي به راته ما به دې تپوس وکړو چېرې د دې آیت باره کې ستا څه ما پرې پویه کړه د دې صحابي نه به زه ښه پوهېدم پرې خو د دې دپاره لاره کې دې حسابومه که چېرې دې ما ته ووایي چې راځه کور ته چې چېرته ډوډۍ در باندې وخوروه وږی یم خو دا نه کوي چې مال راکړه مال راوړه زه وږی یم دا بوج په چا نه راولي ولې هغه صحابو داسې د خوددارۍ داسې د یو عزت نفس تاریخ پرېښی دی نو وایي د لږې نه تپوس مې به کوم ملګري نه چې یاره څوک په لارې ځي ماله تپوس دې وکړم که چېرې دې ما ته ووایي چې راځه هلته به لاړ شو کور کې به په خبره دې پویه کړم او سره له خوراک نه راکړي نو وایي یو صحابي نه مې تپوس وکړو هغه آیت مطلب یې راته بیان کړو خو ته یې ونه وایي چې راځه یا هغه ته روغتې نشته یا د ده باندې پویه نه شو بل نبی علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام وی اباهر راغلی چې کله کور ته بوتو پوری تپوس وکړو چې شته او که نه کور والا وی چا پی رالیږلي دي پی شته هدیه کړي دي نبی علیہ السلام ابو هريره ته وایي ولاړ شه صفې والا ته ووایه دا صفه والا څوک دا هم طالب علم طالب علمانو د مسجد نبوي خوا کې تاسو څوک حج عمرې نه تللي یې څوک دې تللي الله دې بوځي د نبي علیہ السلام کوم روزه چې دا کوم دی چې هغه دفن دی د هغې نه وروستو طرف ته هلته خو مشرق مغرب بلې غاړې ته دي خو دې وروستو طرف ته قبلې طرف ته نه شا طرف ته چې کوم ځای دی هغه دی جدا قالین دی د هغې دغه صفې والا مدرسې والا ځای دی صفات په دغه ځای ووي نو وی ورشه صفې والا راوغواړه ابو هريره په زړه کې کرل دی بلکې چې خدای نو یو پیاله بوی دي او زه صفې والا راوغواړم او نبي علیہ السلام به ما ته وایي چې شابه په دې باندې تس کوه ما ته به څه پاتې شي یاره خو د نبي علیہ السلام د خبرې نه بله
چاره نه وه لاړم صوفي والا ته مې راځئ هر څو کسان چې حدیث کې شمار نشته راغلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ابو هريره ته حدیث کوا یا وی چې خدای چې دې سکینو دې به ما د سور سي او وی خدای ما اخر یو اسکل بل اسکل نبی علیہ السلام لراغه نبی علیہ السلام ابو هريره ما او تا پاتې لو خلاص کې واپس تو اب پسې راځي دا معجزه لږ وای الله ټول ته کافي کړه دې ته معجزه ابو هريره ته وستا و مسکا بیا وستا وی ما وی د الله نبی لار زیرا کې نور نشتا پورا موضوع ها یراکا فاتحه اخیری نبی علیہ السلام خبره وی دا قرآن بل سن کول نه کولا ابو هريره کار سو صرف علم زکو صرف د نبی علیہ السلام حدیث محفوظ کول داغه د دنیاي کار نو ځان پاک فارغ کړو نو په دې وجه باندې په تمام صحابو کې هغه ډیر ذخیره د حدیثو جمع کړی دا تاسو وسار باندې حدیث وایي فضائل اعمال کې ریاض الصالحین او مشکات او مختلف ماتن کې دا حدیث یو تعلیق کیږي هر دینی مجلس د قرآن درس ته شرکت کوي لوی خیر عقیده بس د کوي عمل بس د کوي یو ټکی کې لوی خیرونه دي دا حدیث تعلیم دی موږ شیطان بس هغه دا کار نه غړي دی هغه ته کې نه دا موقي ورکوي نو ته چې ګوري نو هر دویم او دریم حدیث عن ابي هريره اچ څومره دا حدیث باندې عمل کیږي دا ابو هريره په د ثواب راځي دا یک ثواب دی دا ولی دا په واسطه یې نه ورسېږي نو موږ له پکار دا چې دا واسطه موږ هم ځان کوو چرته موږ هم داسې ټکي تور زدګو او مخې ته بل ته ورسو ځان له هم صدقه جاریه جوړو نو دا په خپل هم او د هغې دپاره لویه ذریعه اولاد دی چې د اولاد موږ د دنیا د صنعت او د دنیا د حرفت سره هغه په خپل ځای دی خو چې موږ دینی ماحول کې مشغول کو دینی ماحول کې راولو د الله دین په زده دغه اولاد دې سبب هغه ځان له عمل کوي داغه خپل ګټه خپلې داغه خپل ثواب خپلې د مور او پلار په کې ډارې برخې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من سنّا سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها د نبی علیہ السلام په دین باندې عمل شروع کو خیر کار شروع کو او د خیر کار پسې د په خونه نور خلق راړه نو هغه انسان چې کوم عمل کوي هغه خپل ثواب خپل سي خو دلبا الله دې دعوت ورکوونکي لا دې خونه کوونکي لا الله ته هغه سړي عمر ثواب ورکړي داغه په ثواب کې کمی نه راځي زمون په عملونو کې هر څوک چې څومره د خیر عمل کوي د صحابه په ګډه د نبی عليه السلام په برخه ده هغه په واسطه دین راغلی د صحابه په برخه ده هغه په واسطه دین راغلی ائمه په برخه ده موږ استادان بس دا هغه په ګډه ځان له برخه ده وسغي په آرام دي او کارخانه چلیږي ثوابونه روان دي نو په کار راځي چې موږ هم ځان له چرګاسي روان وتا کاروبار شو باندې ګوره یو سړی دیاړیو کی مزدوری میلو شي دیاړیو نشوا ورته وي تشلا باندې سړی ځان له کارخانه لګولې ده دیو ځان له کور راځي دیاړی نه کوي کارخانه بس چلیږي او آمدن دار روان دي باغ داسې لګولې دي یو د روزمره یعنی دا موسم جوار کری غنم کری محنت یو کو آمدن کوشي محنت اونکو پټیشان پاتې دي او کله خلک داسې میوادار دیول دی چې څوک وخت باندې کې کړو وشي بیا په تکسي به کړهو میوه ورکړي دا صدقه جاریه دغه به کړهو باغ دی به کړهو میوه دا کارخانه د خیر نه دوی نو موږ له پکار دا چې موږ ځان لا خپل کور کې دا کارخانه ودرولې ځان له خپل کور کې د خیر لار ځان له جوړ کړو دا خیر چې موږ بل سره سیګو دا خیر موږ خپل کور ته راوړو او کم از کم
که خپل کور ته نشي نو چې د الله دین ته رکاوټ ونه جوړېږو بل یو عمل کوي چې د هغه سره خو مرسته وکړو که نه بل څوک د خیر کار کوي چې د هغه سره په هغه کې تعاون وکړو دا موږ دپاره خیر دی موږ ته الله دې کې هم اجر راکوي نبی علیہ السلام زمانہ کې صحابي دی طالب علم دی دین زده کوي نبی علیہ السلام نه راځي زیات وخت دلته تېرېږي بل ورور د دنیا څه کار کوي د دې ورور د هغه په ذریعه باندې انحصار د زندګۍ دی خرچه خوراک هغه د کور هغه یا تاجر یا زمیندار یا هر څه کسب محنت والا نبی علیہ السلام له شکایت نه راغی الله نبی دا زموږ ورور دی دی دلته کې راځي تا سره راځي او زه کار کوم مطلب دا دی چې ما سره د دنیا کار دی دې کوي خامخا په نیمه یې خپل پیټ یې وړي مثلا زموږ هغه پښتو متل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته څه وایي وایي لعلک ان ترزق به شاید ستا په دې مال حال کې چې دا خیر اچولی کېږي دا د دې طالب علم په وجه باندې ته دلته سپک مه ګوره چې دی تیاره هوري دله زه جامه ورکوم دله زه پیسې ورکوم دله زه واده کوم د ده انحصار د زندګۍ بوج په ما باندې دی دا ته په ځان بوج مه ګڼه شاید ستا په دې مال کې ستا په دې کاروبار کې چې دا خیر اچولی کېږي دا د ده د دې عمل پکې دخل دی دی د خیر کار کوي او ته ورسره تعاون کوي طالب علمانو سره خپل نیک پردی دی تعاون کوئ دا ستا دپاره صدقه جاریه ده دی چې څومره د خیر کار کوي مخې ته نو ستا به پکې برخي زمونږ اکثر د ډېرو خلکو یو ګیلۍ یاره بار ملکونه دي جوماتونه سرکار جوړوي مدرسې سرکار جوړوي دارنګې مدارسو د تنخواګانو د څه هر څه ذمواري د سرکار عوام پاک بې کړاوه بې ستړي ناست دي ټیک دا یو مخ ته که ګورې ښه خبره ده چې ولې دې سړی بل ته لاس نیولې یو محتاج دي خو یو بل طرف ته ګورې دا په ځان احسان وګڼئ عرب کې خلک جومات جوړول غواړي جومات نشي جوړولی د خیر مقوده نشته نو یو ملک له پیسې ورکړي سړي له مال هلته جومات جوړ کړه بل ملک له پیسې ورکړي جومات جوړ کړه د خیر کار وکړه د خیر مقوده نشته ما و تعالی الله د خیر موقع راکړې ده جومات په خپله لاس جوړ کړه ځان له خیر له لار جوړه کړه ضرورتمند دی طالب علم دی هغه له مدرسه ده دا ټول تا ته د خیر موقع دي دا په ځان باندې د الله احسان وګڼه چې الله تعالی د خیر موقع درکړې ده او په دې کې تعاون پکار دی نو تعاون دا دی چې په خپله دې درنه څه کېږي رمبې په خپل سر باندې دا کار د علم زده کا او د دې کې چې د څه مال جان لګي نو خپل سر باندې وکړه په خپل سر دې نه کېږي د بل سره تعاون خپل بچي سره تعاون دا دی چې په دې لار باندې روان کا دارنګې د هغې دپاره د مدرسې ضرورت دی د آبادۍ ضرورت دی د طالب علم ضرورت دی دا ټول ضرورتونه دي دا د مسلمانانو باندې حق دی چې مسلمانان به دا کوي څوک به یو د دنیا کار کوي نو څوک دا دین دا هم د مسلمان ضرورت دی که دې ته څوک داسې فارغېږي نه او ما ته ورته څوک نه فارغو او موږ د دنیا په کار کې مشغوله یو ولې دا کار ته کولو نه دی دا کار دا تفصیلي علم چې کوم دی یو خو هغه علم دی چې د روزمره مسایل دي کم عمل پتا فرض دی د دې علم پتا فرض دی د بل علم ستا دا کار نه کېږي پتا مون فرض دی د منظم مسلې زده کول پتا فرض دي که بل زده کړي دي د بل په دې علم ستا کار نه کېږي داسې بل عمل څومره عملونه چې په انسانانو فرض دي هر انسان باندې د دې علم ځان له زده کول فرض دي دا ډېره د افسوس خبره ده بل یو تن میلاو شو را سره وی کال مې شوی دی فالج والی ما اوس ښایي ما خو دا تیمم سړی څنګه وي اوبه راله نه دي ښې نو د دې مطلب دا دی چې دا روغ کال خو د اوبه نه دي استعمال کړي خو لا د کاله پورې د تیمم چلم نه ورځي ښه پوخ سړی نو دا هم زمونږ مسلمانان دي چې تا ته اودس ضرورت دی تا باندې اودس فرض دی د اودس چل به زده کوې اودس نشي کولی په تا تیمم فرض دی نو تیمم به زده کوې که نه زمونږ داسې مسلمانان چې هغې لکه
دېرش پنځه دېرش یا څلوېښت کاله عمر چې هغه لا تر اوسه ته یو هم چل نه دی زده کړی. دا علم د هر انسان باندې ځان ته فرض دی، د بل په علم د دې انسان کار نه کېږي. حرام په خپله زندګۍ کې چې کوم کار حرام دی هغه اجتماعي زندګۍ کې دی، انفرادي کې دی، د دې علم په هر مسلمان فرض دی د دې لپاره چې د حرام نه ځان وساتي. دا علم په دې کې د بل علم د مولوي صاحب او د امام صاحب علم ستا دپاره هېڅ فایده نه کوي. دا وا تا باندې ذاتي دا علم فرض دی. د دې نه علاوه تفصیلي جزئیات چې روزمره هغه خبرې مسایل مخې ته نه راځي، کله کله ورته ضرورت راځي. نو داسې مسایلو دپاره علم دا فرد کفایي دی. فرد کفایي دې ته وایي چې ستا په کلي کې، ستا په محله کې، ستا په چم کې یو تن دې خامخا داسې وي چې هغه ته د دې دین جزئیات تفصیل معلومي. که معلوم نه دی نو کم از کم په کتاب پوهېږي، کتاب شته، کتاب به وګوري، طالب د هغې حکم معلوم کړي. جزئیات او تفصیلات د دین هغه پېژني او معلومولی شي. دا علم چې دی دا فرد کفایي دی. فرد کفایي دې ته وایي چې چا وکړو نو هغه ثواب خو د هغه کېږي، خو هغه بل د نه کولو نه دغه نه کولو ګناه پرې نشته. لکه موږ وایو جنازه فرد کفایي ده، وایي زموږ دپاره هغې وکړه فرد کفایي ده، زموږ دپاره نه ده کړې، کړې ځان نه ده، خو ته په نه کولو ګناهګار نه یې، فرد کفایي ده. نو که دا علم تا نه دی زده کړی، ستا په چم ګاونډ کې چا زده کړی دی، نو په دې علم نه زده کولو ګناهګار نه یې. اوس علم خو هغه زده کړی دی، کمال خو د هغه دی. نو چې کله دا یو فرد کفایي عمل دی، یعنې په هر چا باندې فرض نه دی، خو په کار ده چې ستا په کور کې، ستا په چم ګاونډ کې دې څوکي چې any time ستا داسې مشکلات راشي د حلال او حرام او جایز ناجایز د روزمره خبره نه ده چې ته هغه ته رجوع کوې او هغه ستا تشفي وکړي، ستا تسلي وکړي، تا پوهه کړي. دا موږ له پکار ده چې موږ په هر کور کې کم از کم یو تن ځان له تیار کړو. او هغه حدیث کې یو فضیلت دی په یو داسې انداز باندې. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې قرآن ووایي یاد یې کو یا ځان یې بې پویه کو، پخوا حفظ قرآن علم قرآن ووایي. کم فقه کې چې موږ یو ترتیب ذکر کړی دی چې امامتۍ دپاره زیات اهل څوک دی، نو په هغې کې یو ترتیب دی چې زیات قاري، زیات عالمي. نو وی دا عالم بڑم بھی او کدا قاری بڑم بھی. نو ہدایت په دې یو عجیبه نکته وی کانا اعلم اقربهم اعلمهم. د عربو کې چې څوک ډیر قرآن ښه ویونکی، قرآن ورته ښه یادو، دا ښه عالم دی که نه، ځکه د قرآن په مطلب خو هغه پوهېدو، خو چې قرآن ورته ډېر یاد دی نو دا ډېر لوی عالم دی. نو من قرأ القرآن، چا چې قرآن ووایي فاستظهره، یاد کو فاستظهره، ځان یې پې پویه کو. نو دې ځای پورې موږ فضیلت ووایو، هغه پاک یو ټکی هغه کې پرېږدو، بس د لسو تنو سپارش پکوي نه، لږ ټکی پکې شته، هغه غرضي ټکی دا دی. ګورې د قرآن د ویلو مقصد څه دی؟ فاحل حلاله وحرم حرامه. حلال د قرآن حلال وګڼل، حرام حرام وګڼل، چې دې ته علم با عمل وي. الله دې موږ له علم با عمل نصیب کړي، الله دې طالب علمان عالمان با عمل جوړ کړي. نو حلال حلال وګڼل، حرام حرام وګڼل. نبی علیہ السلام وایي یو خوا دې جنت ته ځي، او د ده د کور د لسو تنو سفارش به الله د ده قبلوي. نو کم از کم چې یو په لس باندې ځان له چېرته سفارشي تیار کړي. نو درخواست هم دا دی، دا تقریبات دا یو د دې غرض دپاره چې مونږ دا همت، دا توجه، دا فکر پیدا شي چې کم فکر زمونږ مړ دی، په دې باندې مو دوکه کېږي ورې چې یاره څه عالمان شته او بس دا به کوي. مونږ علم د نسب نوم ګرځولی دی، دا په مولان دی. علم نسب نه دی، علم یو صنعت دی. دغسې نور صنعتونه چې دي هغه موږ نسب ګرځولی دی،
دا ترکانانو نسب دی دا د انګرو نسب دی دا د پلانکو نسب دی دا نسب نه دی دا صنعت دی چا عمل وکړو کار وکړو کار زده کړو دغه نوم پېشته کار ختم شو نوم ختم دی نو موږ په نسب باندې بس ځان پورې ایستلی دی چې بس دا خو په دغه نسب کې راغلی دی او عزتمن خاندان دی من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه نبی علیہ السلام ته ډېر اعمال ذکر کړه اخر کې وایي ګوره چې عمل کې وروسته پاتې شوې که نه نسب تا نشي اوچتولی نسب تا عزتمن کولی نشي څوک په دې خپل هر یو تن چې ګوري خپل نسب به صحابي ته رسوي پیغمبر ته به رسوي زمونږ او ستاسو ټول دوه نیکونه یقیني پیغمبران قسم پې کولی شي چې زما نیکه پیغمبر دی یو نوح علیه السلام یو آدم علیه السلام د دې نه زمونږ نسب بار نه دی خو خبره خلاصه ده نیکونه او پیغمبران دي بیا ما تا ته ضرورت دی دا نه که په دغه نسب کې دی د نوح علیه السلام خپل زوی به نه تباه کېده په دغه تعلق کې دی د ابراهیم علیه السلام خپل پلار به نه تباه کېده په دغه تعلق کې دی د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام خپلې ښځې به نه تباه کېدي خو خاوند او د ښځې ډېره نږدې رشته ده ډېر تعلق دی خو چونکې عمل بدل دی عقیده بدل ده پیغمبران نوح علیه السلام او لوط علیه السلام جنتیان دي ښځې دواړه جهنمیان دي قرآن کوي جهنمیان دي فرعون لوی جهنمی دی ښځه نیکه ده اسیه رضی الله تعالی عنها سوال کوي د الله نه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه الله مالا جنت کی کور جوړ کړي د بادشاہي په خاندان کې د بادشاہي په کور کې ایمان ساتل آسان کارونه دي او بیا د فرعون غونډه و فرعون ذی الاوتاد پیر وي زما خاوند ډېر بدخویه دی او ډېر خراب دی او ډېر بد دی او جو بس خیر کار د مې نه پرېږدي د فرعون نوم ډېر بد دی و فرعون ذی الاوتاد میخونو والا چې په سړي به میخونه وال لاس په باندې به میخونه وال په دې طریقه به یې سړی شهید کوه وجې به هغه کورنۍ کې هغه ایمان ساتلی دی او هغه جنتي ده نو دې هر څه دپاره مثالونه نمونې شته په دې ځان دوکه کول نه دي پکار چې بس زما نیکونه ښه خلک تېر شوي دي او په ما د هر چا نظر دی په موږ ټولو د چا نظر دی د الله نظر دی د الله د نظر ته لاندې یو خو د بل چا نظرونه پرېږدئ د بل چا نظر فایده نه کوي د نبي علیه السلام نظر ورو خپل کړه ابو طالب باندې ډېره یې ورسره مینه وه د نبي علیه السلام ډېر زیات تعاون او مرسته کړې د کافرانو چې ابو طالب ژوندی و نبي علیه السلام ته نیک نشو کتلی تکلیف ورله نشو ورکولی هغه مخې ته ولاړو خو چې کله مسله د ایمان ده نو آخري سلګۍ پورې هغه پې کوشش کړی دی چې د ایمان راوړې دی مسلمان شوې الله وی انک لا تهدي من احببت ته چې چاته هدایت کول غواړي ودې شي نو هغه هدایت کول ستا په اختیار کې نه دي ستا په لاس کې نه دي الله چې چاته غواړي هدایت کوي نو نظر د نبی علیہ السلام د هغه باندې ونډی خو چونکې د نبی علیہ السلام د تروالي او د هغه نظر هېڅ فایده هغه ته ونه شوه په دې لحاظ چې جهنمي دی په جهنم کې بیا د هغه حیثیت د نورو کافرانو کې به فرق وي حدیث کې راځي فی زحزاح من النار ابو طالب به په رنګي اور کې د جهنم او د هغې نه به مازغه خوټ کېږي تکلیف به ورته دومره ولې به په رنګي اور کې ځکه دی هم کافر و ابو جهل او ابو لهب هم کافر دي په هغې رکاوټ اچاو تکلیف یې رساو او د رکاوټ نه اچاو د تعاون کو د دنیا په لحاظ دغه نسب او دغه غیرت هغه غیرت او د نسب په لحاظ د واره تعاون کا خبره نه وکړه سزا کې په دې وجه باندې نو موږ له پکار راځه چې موږ رنګ خپل عمل خپل عمل را نه کېږي څه وجه ده څه رکاوټ دی څه کمزوري ده بل سره تعاون نشو کولی کم از کم چې بل سره رکاوټ نه اچوو زموږ مسلمانانو کې د ناسودي نه ده دا ډېر لوی مرض دی نه به په خپله کار کولی شي نه به بل کار ته پرېږدي جومات کې څوک کار کوي نو ډېر تاسو الحمدلله ډېر ښه اتفاق او ډېر ښه
اخلاص سره ډېرو ځایونو کې لیدلی شوي دي جماعت کې کار کوي نو خپله به یې نه کوي که بل کوي یاره دا به دې موقع دا کار نه کوو دا داسې نه کوو دا به بیا شي دا ولې دا بلې کوي نو په دې بلې هم د خیر کار څوک نه دی او نه یې په خپله کوي دا انتهایي بې خیره انسان نو په کار دا ده چې مونږ بل خیر کوي چې د خیر والا سره معاونین جوړ شو د هغه لاس جوړ شو خو که چېرې دا رانه نه کېږي نو کم از کم چې بل ته مونږ د خیر په لار کې رکاوټ نه جوړوو د خیر کار څوک کوي چې د هغه ته موږ مخې ته مخنیوی نه کوو د هغه د خیر د کار ورنه دا به زموږ دپاره ډېره لویه د تاوان ذریعه جوړه شي دا به لویه د تاوان ذریعه جوړه شي ما کوم سوره کریمه تلاوت کړی دی الله تبارک تعالی فرمایي د انسان تاریخ پر یې گواه دی چې انسان تاوان 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 تاریخ قرآن ذکر کړی دی تاریخ په تاریخونو کې مشته چې انسان هر وخت هر زمانہ او هر حالت کې تاوان کړی دی خو د تاوان نه به یو بچ کېږي په ایمانداري ایمان څنګه دی کم ځای دی په څه طریقه دی ایمان بس دقای د قرآن ته به کښېني ډېر خلک دی چې هغه په خوله د ایمان اقرار کوي او ورسره کفر او شرک هم کوي او قرآن هم دا وایي ډېر خلک داسې دی وما یؤمن اکثرهم ډېر خلک دی چې هغې ایمان نه راوړي مګر د ایمان سره سره شرک او کفر هم کوي نو هسې نه چې موږ دعوه د ایمان کوو قرآن ته مو ایمان زده کړی نه دی ورسره شرک هم کوو نو موږ لا ناسته قرآن ته پکار ده چې د خپل ایمان وکړو نو یو د کامیاب د ناکامۍ نه د بچو علاج هغه ایمان دی دویم د ایمان سره سره د پوره کامیابۍ ذریعه هغه عمل صالح دی عمل په خونه د نبی علیه السلام باندې هغه خونه د نبی علیه السلام د انسان د زندګۍ په هر شعبه کې شته غمونو کې شته ښادو کې شته تجارت کې شته سیاست او حکومت کې شته په چم ګاون ورکړه راکړه کې شته هره خبره کې نبی علیه السلام انسان الله نبی د دې لپاره جوړ کړی چې انساني ضرورتونه هغه ته معلوم دي او ژوند تېروي چې په دغه انساني ضرورتونو مطابق هغه طریقې خلکو ته وکړي نو عمل په خونه د نبی علیه السلام او یوازې ځان د عمل نه وتواصوا بالحق بل ته هم د دې خیر خونه کول بل ته هم د دې خیر د عمل دعوت ورکول او دا کار چې ته کوې نو دا به تا ته څوک هارونه نه اچوي تا ته به په دې کې تکلیف راځي په دې کې به ستړي راځي په دې کې به مصیبتونه راځي نو وتواصوا بالصبر یو بل ته د صبر ترغیب ورکول یو بل ته د زغم کولو تلقین او کوشش کول نو د ناکامۍ نه به خلاصېږو په دې نو دا د کامیابۍ لنډه نسخه ده امام شافعي رحمه الله نه وایي نقل دی هغه وایي که صرف دا صورت نه درې راغلی وی که نه نو د خلقو د پوهې دپاره دا هم کافي مختصر صورت دی لنډه خبره ده پکې په تمام د دین هغه خبرې هر قسمه د هغې یو نچوړ او خلاصه ده انشاءالله کوچم ګاونډ دی هر وخت یو بلو یو ولیدو مونږ مېلمه راغلی دی انشاءالله هغه تفصیلي خبرې کوي اخره پورې ښه په شوق باندې کښېنئ واورئ خو دا نه چې په دې غوږ واورېده په دې ووته نو دا نه ما مخکې وویل د علم دوه لارې دي وینه واوره غوږونه او سترګې او دریم عقل دی نو هغې باندې سوچ وکړه نو ځکه الله د هغې خلکو چې د بد عمل د وجې نه دا درې واړه څیزونه خراب شي بیا نه علم زده کولی شي نه ایمان حاصلولی شي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه دغه درې څیزونه الله ذکر کړي هلته که نه د علم اسباب معطل دي نو موږ لا پکار ده چې موږ د غوږونه ښه کولو او د سترګو باندې وګورو د کتلو خبرې ته او عقل باندې زړه باندې سوچ او فکر وکړو او بیا د هغې نه پس د هغې مطابق د عقیدې په خبره عقیده وساتو د عمل په خبره عمل وکړو انشاءالله دا اورېدلو هم د کامیابۍ دا ناست هم د کامیابۍ دا ټول حالت
خیر او د فائدې دی. الله دې زموږ زندگی د خیرونو د فائدو جوړه کړي، د ناکامونو موږ وساتي. واخر دعوانا